السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وخت زه رشا ګټه لال آباد کې موجود یم او تاسو به ډېر داسې دوکانونه لیدلي چې کرانه سټور یا عام سوپر سټوري د هغو سره به خامخا نسوار او سرګټي. او دا ملګری دی نصرالله، دی راسره د دوکان ته زه رالم، ما څه اخیستل. نو یو کس راغی چې ما نسوار راکړه، سرګټ راکړه. نو دا وایي چې ما سره دغه آیټم نشته. دا تپوس کوم چې ولې نه ساتي، څه وجوهات دي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه له ښه؟ الحمدلله شکر دی. څه غواړې نن سبا چې موږ سټورونه وګورو، کرانه سټور یا سوپر سټور یا جی ورسره خامخا سرګټ نسوار داسې ځایونه یې تاسو ولې نشته؟ جی د ټولو نه اول خو ستاسو ډېر زیات مشکور یم، تاسو موږ له ټایم راکړو. اولنۍ خبره خو جی دا ده که نه، ما چې دا کاروبار په کم پلانینګ باندې شروع کړی دی، زما کوشش دا ده چې زه په سوسایټي کې یو اویرنس پیدا کړم. دا کم خلک چې دی نو دا زما دې دوکان ته راشي، زه داسې آیټم راوړم د بچو دپاره کینولې یا د هغو دپاره سپورټ سامان یا د هغې دپاره انټرټینمنټ دپاره د هغو دپاره پروګرام ارګنایز کړم. په دې پلانینګ باندې ما دا کولاو کړی دی او الحمدلله د هغه وخت نه والا دې وخته پورې ما له الله پاک ډېر په فراخۍ باندې رزق راکوي. تاسو د سګرټو او د نسوارو خبره وکړه، نو ټیک ته جي هغه که یو سړی ورکوي نو په ټیک ځای باندې ورکوي. او که زه ما بس دلته کې ماشومان زیاتر راځي، مشران کشران راځي، زما دا چهره زما دا صورت داسې جوړ دی چې دا زما سره نه لګي. او زما دا پلانینګ هم دی چې انشاءالله د کمې پورې زه په دوکان کې یم او خپل کاروبار چلوم، نو د نشي یو شی به پکې نه خرڅوم. نور نوجوانو ته، نور دوکاندارانو ته به څه پیغام ورکوې؟ دغه هم د خلکو یو عادت جوړ شوی، د خلکو ضرورت دی چې نسوار او سرګټې نه لګولي، نو هغو سر باندې اکثر درد راځي، نشي ضرورت ورته څه ورکوې؟ جی دا نشه کې خو اصل کې نیکوټیني او بیا د هغې سره علاوه نور څه شیزونه پکې میکس دی. زیاتره زموږ په دې سوسایټي کې نسوار ډېر عام شوي دي. نسوار او وایي پلانکي نسوار نه دي کېښودي چې په ځان نه پوهېږي. دا خبره نه ده جي. ټیک شو، یو سړی چې ډوډۍ ونه خوري که نه، دی څه وخته پورې په ولږه باندې پاتې کېدی شي. داسې مثال د دې نشې هم دی. که یو سړی نشه ونه کړي، دی لږ وخت لپاره لکه کم ماهرین چې وایي که نه، سایکالوجست چې وایي چې کله ته خپل بیهیویر بدلې نو ته له 15 ډیز په دې کې ګیپ پکار دی. نو کله چې د ده په دې بیهیویر کرکټر کې ډیفرنس راځي که نه، نو د له 15 ډیز چې دی د دې نه ځان لږ په سیټ باندې وساتي، نو انشاءالله زه یم چې ډېر نشیان چې دي دا به دې نه قلار شي. ډېره مهرباني ګرانو کتونکو، تاسو د نصرالله صاحب خبرې واورېدې او دا چونکې دغه یو اویرنس پروګرام شروع کړی چې زه به دلته نه سرګټ ساتم او نه نسوار، او دغه پیغام لري چې کوم زموږ نوجوان کل دی هغو ته دغه پیغام هغو ډالۍ کړو چې تاسو هم دغې ناشو تماشو نه قلار شئ. دا یو ښه ملګری زما سره میلاو شو، نو ما چې د اویرنس لپاره د سره خبرې وکړو، دا پیغام شریک کړو. نو امید ساتم چې په دې خبرو باندې به نور ملګري هم عمل وکړي او هغه به دغې چل ونه په قلار شي. ډېره مهرباني.